بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره د افسوس خبره ده د ټیک ټاک په لاره باندې نارینه او زنانه بېهوده ډېر فضولي خبرې، ډېر د اخلاقو نه پرېوتې خبرې دا مخې ته راوړي او بیا ویډیوګانې فیسبوک ته ورکوي، هغې ته خلک توجه کوي، هغه اوري، هغه ویني، ګوري. نو زه د دغې وروڼو او د دغې خویندو مخې ته یو درخواست ږدم او یو نصیحت د قرآن او د الله د محبوب ورته ږدمه. هغه دا چې د ایمان والو په خو صفاتو کې، بهترینو بنیادي صفاتو کې الله پاک دا خبر ارشاد فرمایلی چې والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والا به لغوه بیکاره خبره باندې توجه هم نه کوي، دې ته به دهان هم نه کوي. لغوه څه ته وایي؟ نو مفسرینو خصوصا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلي چې لغوه فضول خبرې ته وایي او فضول کار ته وایي، یعنی چې په کوم کار کې د دنیا او د آخرت فایده نه او دنیا او د آخرت نقصان پکې وي، نو د دې نه مسلمانان ځان بچ کوي او دا بچ کول د دوی دا واجب دي، دا ضروري دي، په دې باندې لازم دي. که ځان نه بچ کوي نو چورلټ ګناهګارېږي، الله او رسول ته مختورن کیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله کله انسان د خولې نه یوه داسې خبره وباسي چې ده ته پته هم نه چې دی په دې باندې کوم ځای ته ورسېدو، خو دی په دې باندې دومره ډېر مسافت طی کي جهنم ته د نزدېکت دپاره چې لکه د مشرق او د مغرب چې څونه فاصله ده د دې نه هم زیات تیزۍ سره او دونه ډېر زیات مزل جهنم ته وکړي، جهنم ته نږدې شي، ده ته پته هم نه په دې باندې د ده نه الله پاک خفف شوي وي، یوه خبره داسې وکړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د مسلمانانو عزت او د مسلمانانو آبرو دا په تاسو باندې حرامه ده، دا محترمه ده، د دې به لحاظ ساتئ. نو تاسو ته وایو، تاسو آیا د دې قرآن د دې آیت تاسو ته څه لحاظ نشته دی؟ د خدای د خبرو تاسو سره څه قیمت او قدر نشته دی؟ د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د دې تعلیماتو تاسو سره څه قدر او قیمت نشته دی؟ په کومه خوله به تاسو ځان ته مسلمانان وایئ او په کومه خوله تاسو ځان ته پښتانه وایئ؟ پښتانه دې ته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د یو مسلمان د خولې نه بل مسلمان محفوظ وي، د ژبې نه بل مسلمان محفوظ وي. دا تاسو چې کومه فحش گفتگو، دا تاسو چې کومه بدې خبرې، دا د اخلاقو نه پرېوتې خبرې چې تاسو د زنانو سره کوئ، د تورسرو سره کوئ، او دا تورسرو خو ما د زنانه نه ښکاري، دا خو داسې دي لکه چې نارینه وي، دا خو ډله څنګه زنانه دي، ډله څنګه مسلمانان دي، ډله څنګه پښتانه دي. په دې وجه باندې تاسو ته پکار دي چې د الله او د رسول د دې خبرو خیال وساتئ، د خپل قبر لږ غم وکړئ، د خپل لږ آخرت غم وکړئ، د دې دنیا غم وکړئ چې دا په تاسو باندې په موږ باندې دا کم عذابونه دي، دا کم قهرونه دي، دا کمې مهنګایۍ دي، دا کمې سختۍ دي، دا کمې پریشانۍ دي، دا هم ستاسو د دې بد عمل د وجې نه دي. دا د پښتون دا چې کومه غلطه نقشه تمامې دنیا ته مخامخ کېږي دا ستاسو د وجې نه. تاسو د پښتنو د مسلمانانو په جامه باندې یو بدترین داغ یې تاسو د دې وجې نه د خدای خاطر وکړئ، د الله او د رسول خاطر وکړئ، او ستاسو د دې ګناه ګوره معافي هم نشته دی، ځکه د الله محبوب فرمایل چې الله جل جلاله هغه جرمونه معاف کوي کوم چې خلک په ښکاره باندې نه کوي. تاسو خو په ښکاره باندې په فخر باندې لګیا یې، تاسو د خلکو نه ګفټینګونه غواړئ، تاسو د خلکو نه شیرز غواړئ، تاسو د خلکو نه کمنټونه غواړئ، تاسو د خلکو نه امید کوئ چې ویورز مو سیوا شي، فالوورز مو سیوا شي، موږ ته به دا ګنده دنیا او ګنده پیسې به زموږ ته راشي. ای مسلمانانو د خپل عزتونو سودا کوئ، د خپلو عزتونو سوداګانې کوئ، ګنده خبرې کوئ، ګنده حرکتونه کوئ، ګنده اندازونه اختیاروئ، په کومو خولو به تاسو مسلمانان یې؟ ستاسو هم څوک جنازه کوي، دې ښځې له خلک بیا مخ پټوي په جنازه کې، دې له ښکاره مخ وله ښکاره کوئ، دا چې مرداره شي او مړه شي دې له مخ مه پټوئ، د ټولې دنیا نه مخ نه پټئ، د ټولې دنیا نه خپل بدن نه پټئ، د ټولې دنیا نه خپل اندامونه نه پټئ. بیا به مړي باندې دا دونه د مرګ په حالت کې د مرګ نه بعد بیا دا دومره محترمه شو، دا دونه عزتدار شوه چې ګنې بیا ولې مخونه پټوي. دا خو سړی دی، دا خو نارینه دی، دا خو زنانه نه ده. زنانه په کور کې په پرده کې پټي. د دې وجې نه د خدای خاطر وکړئ، ځان د الله عذاب ته مه نیسئ او په موږ باندې د الله عذابونه هغه مه راښکې کوئ، مینت دده کوو، زاري دده کوو. موږ خو د فلسطینیانو باندې خپلې اوښکې نه دي وچې کړی، موږ خو د کشمیریانو باندې خپلې اوښکې نه دي وچې کړی، د هغو خویندو میندو په درد باندې دردمن یو. ستاسو دا حرکتونه چې وینو، ستاسو دا خبرې چې خلکو نه واورو،
نو په دې باندې خو د زړه مو په اوښکو نه جاړي، زړه مو بیا د وینو په اوښکو باندې جاړي. د الله خاطر وکړئ او د دې ګنده عمل نه ځان بچ کړئ او د دې نه کلکې توبې وباسئ. او چې کم خلک دا خلک ګوري، زما هغوی ته درخواست دی، ولې تاسو هم دونه غلط شوې چې داسې غلط خلک ګورئ. دا خو بړواګان دي، دا خو نارینه نه دي، دا خو بړواګان دي، دا پښتانه نه دي، دا بړواګان دي چې کولو په سکرین باندې راشي او د پردو زنانو سره داسې قسمه گفتگو کوي. دا نارینه نه دی، دا غیرتمن نه دی، دا پښتون نه دی او دا د سره ایماندار نه دی، دا مؤمن نه دی. دا چېرته د یهودو دی به صرف پښتو وایي، دا چېرته د یهودو او د عیسایانو د کافرانو د هغې د نسل نه چېرته دلته راغلی دی او پښتو یې زده کړی دی او پښتو وایي. دا نه پښتانه دي نه مسلمانان دي. د دې وجې نه د دې خلکو تاسو مه ګورئ، مه ویورس کېږئ، مه فالوور کېږئ او مه د دې خلکو مسافر دې هم نه ګوري. په وطنونو کې چې کوم خلک په خپل وطن کې پاتې کېږي هغې هم نه ګورئ، ځوانان هم مه ګورئ، پیران او مشران هم مه ګورئ. د الله خاطر وکړئ، منت درته کوو، زاري درته کوو د دې بد